بسم الله الرحمن الرحیم. بعض خلک پورو چې پیپسي بوتلو چې پټرول یا ډیزل یا خټو تیل ساتي، او دې له وجې اور چې کله ناکله دا یو مسله جوړه شي چې ماشومان غلطي سره هغه تیل وچ شي. که چیرې چا کور چې داسې مسله جوړه شي، نو اول یاد ساتو د یوه غلطي دا به بالکل نه کوو. په دې ټیم به ماشوم باندې دا تیل الټي کوو نه. بعضې خلک یا خولې ته ګوتې ورګډې کي یا بل څه طریقه ورسره وکړي، مالګو به ورکړي چې ماشوم الټي شروع کړي. خو دا الټي کول ماشوم ته مسله نوره زیاتولی شي په دې ټیم باندې. ځکه چې کوم تیل معدې ته تللی دي هغه که الټي کېږي نو چې حلق پورې ورسېږي، نو هغې نه بعد د دې څه نه چې حصه سینې ته لاړه شي، او دې سره ماشوم سینه خرابېدی شي، ماشوم ته ساه تکلیف جوړېدی شي، شین کېدی شي. نو همیشه دپاره دا غلطي نه به ځان بچ کوو. دې نه علاوه دا خبره چې په دې ټیم باندې ماشوم سره څه کول دي. ماشوم به کښېنو، په دې ټیم به یې چلموو نه. دې نه علاوه ماشوم که چیرې داسې بند شي، لکه مثال بند کمره سله، نو کوشش به کوو چې ماشوم ته تازه هوا ملاو شي. یا خو به ماشوم کمرې نه بار باسو، او یا به که چیرې بار مو نسلی باسلی نو کم از کم چې ده ته کړکۍ دروازې کولاو شي. بیا چې کله ماشوم هسپتال ته ورو ایمرجنسي ته، نو په لارې باندې که چیرې بند ګاډي چې تلو، لکه مثال موټر څه یا بل داسې ګاډی وي، نو هغې شیشې به ټیټې ورته ساتو چې ماشوم باندې تازه هوا لګي. هسپتال ته چې کله ورسي، هلته یې ډاکټر چیک کړي، حالاتو ته یې وګوري. زیاتر حالاتو چې داسې وي چې موږ ماشوم مشوره ورکړو کور والو ته، یاره یو څو ګنټې موږ سره وساتو چې نظر په وساتو چې دې ټیم چې دته چې تکلیف جوړ نه شي، نو بیا به تاسو کور ته ځو، او آینده دپاره بیا د دې کیسې نه دته څه تکلیف یا څه مسلې جوړېدو خاص خطره نه وي. او که چیرې په دې ټیم باندې خدا نخواسته ماشوم ته چې تکلیف شروع شي، لکه ساه تکلیف، نو بیا ماشوم موږ داخلوو او هغې مطابق علاج ورته کوو. خپلو ماشومانو خیال ساتو. السلام علیکم.